درېمه خبره دا وحی ولې منقطع شو. نو حکمتونه اصلي رازونه خدای ته معلوم دي. خو د مولیانو خبرې دي درته وایم، نو باقي څه پې نه پوهېږم. خو ما د استادانو نه اورېدلي چې خدای پاک حضور باندې په لومړي ځل سختي راغله، نو زر پې دوباره وحی نه راولي چې سختي زیاته نه شي. وخت یې ورکړه د تحمل او د مناسبت لپاره. په یو سړي چې سختي راشي او دوباره پې هغه عمل وکړي، نو بیا به هسې نه چې زیات تکلیف ورته ورنه رسي. نو چې دکې قوت د تحمل او د برداشت زیات شي، نو بیا به شروع شي. دویم دا چې په خپله د شوق او د رغبت اظهار وکړي، نو ده به بار بار خدای کله به کلام بیا راځي، کله به کلام بیا راځي. یو ځل دومره شوق کې چې وي ځان غر ته زما او غر نه ځان وردم، ولې هغه کلام نه راشي. جبريل علیہ السلام به څرګند شوی، نو فوصله وکړه. نو بیا راغی جبريل علیہ السلام، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دا سورة مدثر اول آیتونه نازل شو بعد فترة الوحی. نو شوق او د رغبت اظهار چې بار وکړه، نو خدای وحی شروع کړه، نو به دوباره په هغه اثر نه راته. قال ابن شهاب واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري قال ويحدث عن فترة الوحي. دا قسم ثاني ده تحويل لما طويله. تحويل دیتا وی چې نقل الانتقال من سند الى سند آخر. یو سند یو ځای ته ورسي به بل شروع کی. اکثر دی چې تحویل د اول د سند نوي، یعنی یو سلسله بوزي یو ځای پورې ورسي مدار مشترک پورې به بل سلسله شروع. او کله داسې وي چې د مدار د اول نه سند یو وي د اخر نه دوشي، دا غدیم قسم دی. ګوره مخکې ابن شهاب زهري تیر شوی دی، سند د سند ته وګوره. حدثنا احمد بن كريم قال اخبرنا ليس بن خالد ابن شهاب. دا ابن شهاب زهري دی. دلته ابن شهاب زهري دا لومړی حدیث د عروه نه بیانوي، عروه د عائشه صدیقه نه. دلته ابن شهاب د بل استاد نه بیانوي. قال الزهري دغه ابن شهاب زهري وای واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن، ما ته ابو سلمة عبد الرحمن ویلی د جابر نه. ابن شهاب زهري په دوه واسطو دا حدیث نقل کړ، یو د عروه نه، هغه د عائشه نه، بل د ابو سلمة نه، هغه د جابر نه. نو دا تحویل قسم ثانی شو. دا آخر نه سندین دو شو، اول نه یو دی ابن شهاب پورې، امام بخاری نه ابن شهاب پورې یو سند دی، په ابن شهاب پورې یو راورسید. اوس د ابن شهاب وای دا بل جمله را ته بل استاد ویلې ده. فائدہ د تحویل تقویت د سند او د حدیث وی، چې حدیث په څومره ډیرو سندونو او راویانو نقل شي خو مضبوط شي کنه. ټول دار مدار د حدیث په چا دی؟ په سند دی. که سند قوی حدیث قوی دی، که سند ضعیف حدیث ضعیف دی. ډیر خلک چې په دې اصطلاحګانو نه پیږي کنه، دروغ حدیث ته وي نه وي معنی صحیح ده. نو دروغ حدیث په دې ته نه وي چې معنی غلطه وي، دروغ حدیث دې ته وي چې راوی دروغجن متهم بالکذب، که معنی صحیح وي که خطا وي. نسبت رسول الله مبارک ته دروغ وي. که زه داسې وایم چې رسول الله مبارک داسې ویلي چې پېښور کې به یو جومات وي، درویش جومات، هغې کې یو مدرسه وي او طالبانو درس پې پکې، نو دا دروغ دي. اوس که څوک وایي معنی صحیح ده، ځکه چې پاکستان هم شته، پېښور هم شته، جومات هم شته، طالبان ملا بادران هم شته، معنی صحیح ده نه. دروغ دې ته نه وایي چې معنی دروغ وي، دروغ دې ته وایي چې رسول الله مبارک نه ویلي، او نسبت د یو دروغ خبرې هغې ته کوي. المنسوب الیه ما لم یقله. نو پویږي نه په احادیثو په اصطلاح. نو دا قسم ثانی د تحویل دی، او فائدہ تحویل تقویت د سند دی. یو دریم رازم پکې دی، هغه دا چې په اول د وحی کې علما مختلف دي چې اولو معنا ځله څه شی دی. امام ابن شهاب زهري جمله نقل کوي او تطبیق کوي د اقوال مختلفه. صحیح دا ده چې اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربک الذی خلقت، او ورپسې یا ایها المدثر، او بیا ورپسې سورۃ فاتحه. د جابر رضی الله عنه نو د بعض صحابه مبارک
او بعض علماء دا نقلنا چې اول ما نزل من القرآن یا ایها المدثرون. بعض علماء وی اول ما نزل سورة فاتحه. خدا قدریم کلام دا شوافیو دی او حدیث ضعیف دی، مرسل روایت، مرسل محدثین پنیز ضعیف دی. دا دو صحیح روایت دی پس صحیح سند نقل اقرا او یا ایها المدثر. امام ابن شهاب زهری تطبیق کی چې یو اول علی الاطلاق یو اول بعد فترة الوحی دی. اول علی الاطلاق اول ما بدأ به اغا اقرا باسم ربک الذی خلق. او که چرته پر روایاتو کې یا ایها المدثرون تا اول ویل شوی دی دا اول بعد فترة الوحی دی. یو کې اولیت حقیقی شو بلکې اولیت اضافی شو. اول الاطلاق اقرار او به پس فترة الوحینا اول چې نازل شوی دی یا ایها المدثرون. نو په خپل دې کلام نه معلومیږي ابن شهاب زهری وی واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله وقال جابر سے وی وہ يحدث عن فترة الوحی دے بیان کی دا فترة الوحی. نو معلومه داشا چې پس فترة الوحی نه را فتره خو دیتا وی چې خطاب بعد الابتداوی چې شروع شي به بند على فترة من الرسل فتور سسوالی توی بندوالی. نو پخپل دا فترة الوحی دا لفظ نا معلومه شو چې دا کلام بعد فترة الوحی دے. فقال في حدیثه جابر سے پخپل حدیث روایت کی وی بینا انامشی زیو زلوانو استمیت صوتا من السماع آواز میں اورید دا بارا طرفنا فرفات بصر استرگی میں اچھتے کرے فیزل ملک اللذی جاءنی بحراء آغا ملیکا چی ماتا پا حراء کی راغلے وا. معلوم داشا چی حراء کی مخ کی راغلے وا کر آغا ملیکا چی پا حراء کی راغلے وا. حراء واقع مخ کی شا او حراء کی سنازلو اقرا. معلوم داشا چی پس کا اقرا ندا کسرا فیزل ملک اللذی جاءنی بحراء آغا ملیکا چی ماتا پا حراء کی راغلے وا جالسن علی کرسین بین السماع والارض آغا ناستا اخکاری داتا پا کرسی دا اسمان و ازمک پا میاز کی ہوا کی کرسی دا او پا کرسی بانے ناستا نچی پا کرسی پا ہوا کی و ناس پینو آغا وقت خود جزوننون دا سیزونو پا حضور بے حیبت راغی فرعبتو من حضرت او یعنیدم فرجعتو کور ترالم قلتو زملونی زملونی بے پی تبر آلا و یخنی ما ورطوی ما کمبل کی پھٹکا فانزل اللہ تعالی یا ایها المدثر قم فانزل وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فاهجر. دا پلیتی لرکا یعنی دا عبادت دا اوسانونا مستمر سیگا پا پریخودو دا شرک و دا عبادت دا اوسان وی فحمی الوحی بیا گرمش و وحی و تتابع و فرلپسی شوروشا. دا تدبیقو که ابن شهاب زهری چې په خپل د حدیث نه معلومیږي چې یا ایها المدثر بعد فترة الوحی دی او په خپل د حدیث نه معلوم شو فیضل ملک الذی جاءنی بحراء هغه ملائکه چې مخکې راغلی و په حراء کې معلومه دا شوه چې یو ځل مخکې راغلی و د ادغام جلت للی. نو شوافی چې وایي چې یا فاتحه دا کمزور قول او چې چا ویلي یا ایها المدثر نو دا اول اضافي دی نه حقیقي اول بعد فترة الوحی دا او دین دا احناف یورین معلومیگی. شوافی و احناف یو مسئلہ کی خلاف تے اغدا چی دا بسم اللہ جز دا صورت تے کنر نو چی اول نپا اقرا بسم ربک اللذی کی بسم اللہ راغلی دا نپا یا ایوہ المدثرو کی راغلی دا. فاتحہ کی بے مرسل روایت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. نو چی کم دوارا صورتون اولی حقیقتا آگئی کہ بسم اللہ نشتا نو بسم اللہ تا جز دا صورت فیل دا صحیح قول ندے دلیل نلری کہ بسم اللہ جز دا ہر صورت فیل پکار دا چی شروع دا بسم اللہ نشوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی. آداب دا قرآن استادی خو جز دا صورت ندے او بسم اللہ کی اللہ راشد ری قول دی. امام مالک سے بھی نہ جز دا صورت وی نہ جز دا قرآن وی بغیر دا صورت نمن لا. احنافی جز دا قرآن وی خو جز دا ہر صورت نوی. شوافیو کی مشہور قول دا ہے کہ جز دا فاتحیم دے و جز دا ہر صورتم دے او یو قول دا چی دا فاتحی دے او دا نورو ندے.
نو هغه چې هر صورت شروع کوي په مانځ کې کتا سو شمغافه او پسې منځ کو نو هغه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله او بیا چې ولد والین وای نو به بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. فجدا کې بعد شوافی امامان شته او په اماراتو کې مشته او مصر کې شام کې بسم الله دا چې څوک جزئی وای نو دوی جهر کوي او چې څوک جز د صورت نه وای نه غي جهر نه کوي. نو دریو مذهبونو کې جهر نشته، امام ابو حنیفه، امام مالک او امام احمد ابن حنبل او د شوافی په مذهب کې غیر مقلدین هم په فاضل ته جهر کاو، خو چې عرب علی هغه جهر نه کوي نو دوی مرته هغه پرې خو دوی خو د هوا په طرف له ذکر مجتهدین کله په خپل کور غیر مقلد په خوانو افغانستان د مسائل نو مخکې چې عرب اړو دلته نبی وی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. ځکه حافظ ابن حجر شافعی دی نو دوی اکثر ادله په قرات خلف الامام کې امین بالجهر کې بسم الله کې د حافظ ابن حجر نرالی د فتح الباری مسائل دا چې کوم مشهور مسائل د شوافی دي دا غیر مقلدین هم دي. نو دلته اوس بسم الله پرې خدا اوس نه وای دغه چې عرب نه وای چلن ولن فيه حکمت نه کار دی خيار دی کړه زمون پشان خونه دي چې حنفي لمنم نیول بل غرستمو اکا چراغلی و په حرا کې دل تعالی نو معلومه دا چې محکم راغلی و اوس یو سندي اصطلاحي خبره د اخیری متابعه ما طویل متابعات وقسم متابعه موافقت دراوی دبل راوی سره په لفظ د حدیث شریف کې نو متابعات دو قسمه ده، یو ته متابعات تامه وی بل ته متابعه قاصره. تامه دیته وی چې موافقت د راوی دی او بل راوی سره چې مظنون التفرد وی په دغه لفظ کې یو لفظ دی چې جوړ دی راوی فقط ذکر کړی دی نو چې هغه سره موافق پیدا شنو دیته متابعات تامه وی. او اکثر د حاشیو کې وی چې د اول سند نه مظنون التفرد راوی او که دا په شیخ کې یا په شیخ کې موافقت راشي نو دې ته متابعه قاصره وای. نو دلته ګوره ماته تابع هو عبد الله بن یوسف ده هو ضمیر چا ته راځي دا به د قرینې د مقام نه معلومه او د سیاق او د سباق ته حدیث تابع هو ضمیر راځي د لومبي راوي ته یحیی ابن بکیر ته یحیی ابن بکیر سره موافقت کړی عبد الله بن یوسف او ابو صالح دا ټول شاګردان د لیس کاکا دي. نو عبد الله بن یوسف او ابو صالح دا موافقت کوي دا په لفظ د حدیث کې د یحیی بن بکیر سره دا د اول د سند نه متابعه شو نو متابعه تامه شو په عام اصطلاح کې یا د مظنون التفرد راوي سره. وتابعه هلال مرداد عن الزهري دا دیم تابعه ضمیر چاته راځي چې ان زهري وینو معلومه ده چې د زهري شاګرد ته راځي دی ځکه دی هلال ابن رداد موافقت کو دا بل راوي سره په زهري کې د زهري شاګرد په اړوند سند کې څوک ته او خیل کاکا نو تابعه ضمیر راځي شو خیل تا نو هلال ابن رداد موافقت کې د خیل سره په روایت د دې لفظ د حدیث کې د ابن شهاب زهرینا ان ابن شهاب سره مونږ ته معلومه شو چې دا موافقت چا سره یادای دا خیل کاکا سره ځکه او خیلم د ابن شهاب زهری دی. او وقال یونس و معمر بوادره ای دا زهری نو شاگردان دی یونس و معمر دی بوادره ویلی دی دا یرجف فؤاده کی اصلی کلام دی فرجع بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده دا دی دویمی صفی پا دویم کرخا کی صفتین پر دویم کرخا کی لفظ راغلی دی کنا فرجع بها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤاده حضور پاک دا آیاتون ازان سر روڑو پا واپس راتلو کی پا دی حالت کی چیزری ڈگی دو نو بوادرهو دی که فؤادهو دی نو دا زهری سلور شاگردان دی گوره یو عقیل کاکاش چا یحیی بن بکیر عبداللہ بن یوسف و ابو صالح دا شاگردان دی او یو هلال ابن رداد شو ان دا زهری برای راست شاگرد شو نو دا زهری یو شاگرد هلال ابن رداد او بل شاگرد عقیل او خیل دا دوغلا فؤاده وی او یونس او معمر یو دو شاگردان دی دا زهری اغیب وادره ویلی نو دا زهری سو شاگردان شو سلور
یو عقیل کاکا چې دا غدری شاگردان دي، یو په اول د سند کې ذکر شو، دو په متابعه کې ذکر شو، عبدالله ابن یوسف او ابو صالح. دیم فؤاده ویل دي. او هلال ابن رداد د عقیل سره، عقیل شاگرد د زهری دی، د مرګره دی په سبق کې. نو هلال ابن رداد هم د زهری نه فؤاده ویل دي. خو د نور شاگردان دي د زهری، نومه معمر دی او نومه یونس دی، غیب وادره ویل دي. دا د محدثینو کرام احتیاط دی. منطقین وای ځکه مفهوم یو دی نو سب علا پریوتا ک فؤاده وی ک وادره وی. او محدثین وینا چې لفظ د مصطفی او لفظ د حدیث کې څوک فرق رانه والی چې چا سویل د مقشان بوای. نو منطقیان مفاهیم ته ګوري او اکثر دا چې نه پیږي نو دی وای دا روایت بالمعنی شو معنی صحیح ده دی وینا چې کوم لفظ د مصطفی او لفظ د حدیث صحیح وي هغه نقل کې. نو فؤاده دور اویانو ویلې عقیل کا عقیل او هلال ابن رداد د زهری په شاگردان او د نور شاگردان دی غیب بوادره ویلې. بادرم وخت ته د وګي د پاس فؤاد خو پرده ده زړه. بادره که تاسو خیال یې سره مثال په شکل و وا یا میخه والت لرګي اخلاص کوي یاره دا غیب د یو طرف رپی د سړی مرپی خو هغه کمیسه اوستې ښکاری نه د خدم رپی خدای باندې لختره او چتا کیا په جنې یو وخت امتیاز ضروري او داسې ماتي دا نه کمزوري شي علامه غوام 2000 به امتیاز وکي لیدلم غوام ضروري دي کنه ور ما غوا ضروري ده ګډه مې ضروري ده خپل غوا غوړې پر دینه او مې کومه ضروري ده نو غواله چې لختره اخلاص کې امتیاز ضروري او دا طرف رپی داش جنیم چوه کنه ناغه امتیاز تیزی او داسې ماتي او دا طرف رپی. نو بادره مخامخ زړه سره یو وحره اصلي زړه رپی نو دا ځله اثر په بدن کې راځي. نو چا تعبیر په بوادره سره کړل، چا تعبیر په فؤاده سره کړل او اخري مطلب یو دی یعنی دا سیاره پیراله چې زړه مبارک خوځید خو زړه خو محسوس نه دی، زړه خو نه ښکاري. نو دا غي حس بسنه کې دا د وخت نه چې هغه په یو جنب اثر کې زړه ګوري د دې چې سره دوه ګوتو په فاصله کې دا ګسته دی دوی سره په فاصله کې زړه دی او علاوه د قلب ته ځکه قلب وایي چې مقلوب دی همیشه سیس چې وینو لاندې ویخي غټي سری اوتی لکه دا ټیپر د مولې د الو او زړه چې دی لاندې طرفه غټ بره طرفه غټ لاندې سکوته دا ځکه وړاندې داس دا طرفه غټ داسې خوځي. وما سمي القلب الا لانه يتقلب دل داسې خوځي. کوس کو دغه راغلي کمپیوټرایز نظام دی شیشو کې به یو مریض زړه ګوري نو تا ته خپل ځخکاري هغه ویني چې حرکت کوي دا په دې کې لاس له حرکت نو چې دا حرکت تیز یا یاره پیراش نو دلته غوخه کې اثر نو چې چا فؤاده ویل نو زړه خو نه ښکاري نو زړه په کوم دی معلومیږي په دې باندې معلومینه بادره غلهم ته وي چې د پاسه د زړه وي. نو د شاګردان د زهیر یرجف فؤاده وي او د شاګردان د زهری غیب وادره ویل دي. مطلب یو دی خودی احتیاط کوي چې لفظ د حدیث کې سفر قران شي او هر لفظ خپل داوی تمنسب حدیث کې به اندازې احتیاط ته معانی او مفاهیم تمنګوري اواز الفاظ سره. آخري خبره د دې حدیث مبارک مناسبت د باب سره سره او د آیات مناسبت د بدل وحی سره خو په ټول وجوه کې ده. ځکه اول ته دا معلومه شو چې ابتدایي وحی سوا هغه خراب، اول ته دا معلومه شو چې ابتدایي مکان سو هغه حرام، اول ته دا معلومه شي اول حالت د حضور مبارک په وخت د وحی کې سو هغه باندې دګیدل لاله او اول خطاب د وحی چا سره کړی د خدیجه الکبرا سره او اول شخص خارج د کور نه غصب ته ورقه بن نوفل اول کیفیت او قصص او غداوا نو د ټول اولیت پکې راغی. اولیت په اعتبار د وحی د مکان د کیفیت او د خلق د دن خلق د کور او د بار د خلق او به اول بعد فتره الوحی سو غیا ایها المنتصر نو باب کیف کان بدل الوحی تسنبت او به د آیات ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد هغه سره مناسبت سره
اپ هذا الناموس الذي نزل الله على موسی، دا ناموس چې خدای په موسی علیه السلام نازل کړی نو چې موسی علیه السلام ته څنګه وحی شو تا تم دغه شان وحی کېږي. ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. نو دا باب سره مناسبت راغی او دا آیات سره، نو دا حدیث من کل الوجوه مطابق دا باب او دا آیات سره. وصلی الله علیه